जोश है पुरअज़्म है, हर वक्त तुम्हारे संग है। पुरजोश है पुरअज़्म है, हर वक्त तुम्हारे संग है। मुश्किलों के सामने दीवार बन के है खड़े। अस्सलामुअलैकुम daswatnews.com من اول وزم ساسرور ساسو ملګری محمد زبیر خان کتن کو دا وخت منګه د کالام پروډیو دا مقام متا سوینه چې دا د لایکوټ علاقه ده د مانکیال چوکۍ سره قریب دلته کې چې د یخبن جمع شوی او په یخبن په وجه باندې چلته کې خلکو ته ډېر زیات مشکلاتو د ملک بنه چې کوم سیاحان ناغلي د هغې سره سره مقامي خلکو ته ډېر شکایت هم او مشکلات هم نو د هغې په وجه باندې چې دلته کې ټریفک ډېر جام په قطارونو کې ګاډي ولاړو چونکې دې ځای د مدین ډي اس پي سرکل ډي اس پي چې کوم دی د هغې سره چې د مانکیال چوکۍ انچارج اسماعیل خان د هغې په نگرانۍ کې چې د روډ د کار شروع د انجینران راوستي د شیول لیګیا د کار کوي او د خلکو په مشکلاتو کې چې کمی راځي. موږ به دا پروګرام مخ په وړاندې بیا راځئ موږ سره. بسم الله الرحمن الرحیم. شیرولي خان ډي اس پي مدین سرکل. زه د ټورسټ او لوکل خلکو ټول ته دا میسیج ورکوم چې سنو فال ډېر شوی دی او ټورسټ ډېر زیات دي. کم ګاډي کې راځي چې چین ورسره نه وي مهرباني دي چې چین دی اچي ځکه چې د ګاډي د ښویېدو ډېره زیاته خطره ده. بل د خلکو ته دا میسیج ورکوم چې ډبل لین کې دې نه راځي ځکه چې ټول ټریفک چې دی د دې وجې جام کېږي او د پولیس سره دا خلک چې دی چې برخورد تعاون کړي ځکه دا پولیس سهار وختي په 7 بجې راغلي او تر سهاره پورې به په دې واورو کې ولاړي. نو زه خلکو ته وایم چې د پولیس سره هم تعاون وکړي د یو بل سره هم تعاون وکړي. مهرباني. قدرمنو کتونکو د ډي اس پي صاحب خبر تاسو ورته یقینا چې ډېرې ګټورې خبرې وکړې چې دلته کې د کالام روډ چې کوم دی نو هغه په څه ځایونو کې خراب دی د هغې په وجه باندې چې د خلکو ډېر مشکلات دي. که تاسو ګورئ نو دا روډ چې دی دا په ډېر ګڼ تعداد سره دلته کې سیاحان د علاقې خلک چې کوم دی هغه په دې ځای کې موجود دي چونکې کار لګیا دی دلته کې چړیانې دي او د چین نه بغیر چې ګاډی چلول د ځان سره زیاتې کول دي. نو زه به د دې خپل ویب سایټ په ذریعه باندې د ډي اس پي صاحب دا میسیج کنوی کوم چې کم سے کم تاسو راځئ نو ځان سره چینج او بیلمبري چې کومه ده نو هغه د 15 منټو لار چې د هغه تاسو په ګنټو کې پرېوځي نو په دې وجه باندې بیلمبري مه کوئ او د چینج چول چې دین دا ډېر زیات ضروري دي. قدرمندو کتونکو تاسو د ډي اس پي صاحب خبرې مو اورېدو. یقینا زموږ د خلکو له دا پکار ده چې دلته راځي د واورو موسم دی نو په دې کې د ځان سره ګرم څیزونو سره سره چې دی چینج لازمي دی چې ګاډو ته تاسو چینج اچوئ ځکه چې دا علاقې چې دا ډېر زیات یخي دلته کې اوس چې دی تقریبا -7 چلیږي او ډېر زیات یخ دی. د سیاحانو هغه لړۍ چې دي هغه هم روانې دي هغه چې دی په ګڼ تعداد سره د کالام هغه نظارو له راځي خو چونکې دلته کې مشکلات هغې ته دا چې کم ډرایوران چې ګاډي په صحیح توګه نه چلولی د هغو سره چې ګاډي سلیپ کېږي نو هغو له پکار ده چې هغو خپل چینجونه خپل د ګاډي اوزار چې کوم دي هغه ځان سره پوره راوړي د عوامو دا مشکلات چې دی نو په دې کې به کمی راځي. زما د پروګرام مخ پای ته رسي مالی اجازت راکړئ. د الله په امان.